أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. دا قرآن پاک تلاوت آسانولو دا پارا دا عجمو دا پارا عالمانو مختلف طریقو سره کار کړی دی چې عجمو ته د قرآن تلاوت آسان شي او غلطی پکې اونشي. نو د تلاوت او د تجوید د سهولت د پارا د فیدې یو کار دا شوی دی چې مختلف قرآنی جملو باندې اشارات لګېدلي دي. هغه اشاراتو نه په اسانه معلومیږي چې په دې دی کې سا اغشتل یعنی وقف کول څنګه دي. دغه اشاراتو ته رموز اوقاف وایي. رموز د رمز جمع ده، اشاره ته وایي. نو رموز اوقاف په مختلفو ځایونو کې د ادریدلو یعنی د سا اغشتلو اشارات. د دې اشاراتو مقصد دا دی چې یو غیر عربي انسان چې کله تلاوت کوي نو په صحیح مقام باندې به دې وقف وکړي، سا به واخلي، او بې ځایه او نامناسب ځای کې چې سا یې ماتیږي نو دینا پا مانا کې د تبدیلې امکانات شتا، نو چې د معنی د بدلې او تبدیلې نه بچ شي. په دې کې لومړنۍ طا ده. طا عوام و تطوی وی، خو تجوید والا طا وی. نا دا طوی یا طا دا دے مطلب دے وقف مطلق. دا دا وقف مطلق مخفف دے. مطلب ادارے چے دے دے کہ خبر پورا شلا، وقف کول یعنی سا اغشتل بہتر دی. فدے دے سا والا وقف اکا بہتر دی. ورپسی جم دا دا وقف جائز مخفف دی. دا دې مطلب دا چې دې کې وقف کول خو درست دی، خو بہتر دا دا چې وقف اونکی. جم وقف جائز، وقف کول جائز دی، خو بہتر دا دا چې دلته وقف مکوا. ورپسې صاد دا وقف مرخص مخفف دی، او دا دې مطلب دا دی چې دې کې خبره خو پوره شوې نه ده، خو جمله اوږده ده. دې وجې نه سا اغشتو دپاره وقف کولو دپاره د بل مقام په ځای دلته وقف کول پکار دی. وقف مرخص مطلب دا چې دلته خبره پوره نه ده، خو جمله ډیره اوږده ده. نو شاید چې بل ځای کې ته سا واخلې وقف وکړي، نو دلته کې وقف کول بهتر دی. بل ځای وقف مه کوه، وقف مرخص د سواد سره وقف کول پکار دی. میم دا د وقف لازم مخفف دی، او د دې مطلب دا دی چې که دلته د وقف اونکه
نو د آیات په معنی کې به ډیره زیاته غلطی راشي. دې وجه نه دلته کې وقف کول ډیر بهتر دی. بعض حضرات دې وقف تا وقف واجب وی، خدا د فقه واجب نه دی چې که پاتې شو نو ګناهګار شي، بلکې مقصد صرف دا دی چې دې کې وقف کول د نورو ځایونو د وقف نه ډیر بهتر دی. او لا چې کوم ځای لیکلی دی نو دا د لا تقف مه ودرېږه، د هغې مخفف دی. مطلب دا چې دلته کې ودرېږه ما، خو د دې دا منشا نه ده چې وقف کول ګنې ناجایز دی، بلکې په دې دی کې ډېر مقامات داسې دي چې وقف نه کولو کې څه حرج او څه نقصان نشته، او د دې نه پسې چې کوم لفظ راځي د هغې نه ابتدا کول هم جایز وي. نو د دې صحیح مطلب دا دی که دلته د وقف وکړو نو بهتره دا ده چې دا ټکي دوباره ووایه او بیا مخکې تلاوت کوه. او د مخکې لفظ نه ابتدا کول ښه نه دي. میم او عین دوه حرفه یو ځای لیکلي مع، دا د معانقې مخفف، معانقه ترغاړه وتو ته وایي. وی دا علامه په داسې ځای کې لیکلي وي چې د یو آیات دو تفسیره کول ممکن وي، نو یو تفسیر مطابق به وقف یو ځای کې کې او د دویم تفسیر مطابق به په دویم ځای کې وقف کې. لہذا په دې کې چې کوم ځای کې وقف کولی شي نو یو ځای کې به وکړي، خو یو ځای چې وقف وکړي نو بل ځای کې به بیا وقف دویم نه کې، یو وقف به کې دویم به نه کې. مثال په طور ذالک مثلهم فی التورات، نو دغلته درې ټکي لیکلي دي، وپسې ومثلهم فی الانجیل، نو دغلته بیا درې نقطې دي، او په حاشیه باندې به لیکلي معانقه، میم عین یا معانقه. نو په دې ځای کې که په التورات باندې وقف وکړي شي ذالک مثلهم فی التورات، فی التوراه، نو الانجیل باندې بیا وقف کول به جایز نشي. ذالک مثلهم فی التوراه ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه، د انجیل سره بیا وقف نه کوي. او که الانجیل باندې وقف وکړي ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل، نو التورات باندې وقف کول درست نه دی. او که په دواړو ځایونو کې وقف ونه کې نو دا درست دی، او د دې نوم دی مقابله. ورپسې سکته، دا سکته علامه ده دې ده چې دې ده کې ودرېدل پکار دي، خو سا به نه ماته، سا به ماتېږي نه، او بریک ولګوه. عموما سکته په هغه ځای کې راوړی شي چې کوم ځای کې ملو لوستلو سره معنی کې غلط فهمی راځي. ورپسې وقفه، دا د سکتې نه یو پټې زیات سات ودرېدل وي، خو سا به دلته هم نه ماته. او ورپسې قاف دی، نو قیل علیه الوقف، ویلی شوی چې دلته وقف شته. مطلب د دې دا چې بعض حضراتو په نیز باندې دی کې وقف دی، او د بعضې په نیز باندې وقف نشته. او قف د دې معنا ده ودرېږه،
دا په داسې ځای کې روړی شي چې کم ځای کې د لستونکي دا خیالم کیدی شي چې دې ځای کې وقف کول درست نه دي، نو هلته یې لیکلي قف ودرېږه. صاد لام یہ صلې دا لفظ چې کوم ځای لیکلي نو الاصل اولاد د هغې مخفف دی. د دې مطلب دا چې ملو لوستل بهتر دی، او صاد او لام یو ځای چې لیکلي نو دا د قد یوصل مخفف دی. دې ځای کې بعضې خلک ادریږي او بعضې ملو لوستل خوښوي، او کله پر یې حاشیه لیکلي وقف النبي صلی الله علیه وسلم. وی دا هغه مقاماتو باندې لیکلي وي چې په کوم ځای کې د روایاتو مطابق پیغمبر علیه السلام تلاوت کولو کې وقف کړي وي، نو دغه ځای ته وقف النبي وي. تر کومې پورې چې چاپخانې او پریسونه نو، نو د قرآن کریم نسخې دا به خلکو په قلم ځان له لیکلی. په هر دور کې د کاتبانو یو لوی جماعت به موجودو، او هغوی کار به صرف دو چې قرآن شریف به یې لیکه، او د قرآن پاک حرفونه بهتر نه بهترین انداز کې د لیکلو مشقونه به کول، محنت به کو. دا د قرآن سره د خلکو یو مینه وه، یو محبت و. خو چې کله پریس او چاپخانې راغللې، نو د ټولو نه مخکې هیمبرګ مقام باندې په 1113 هجري کې قرآن پاک چاپ شو، او هغه چاپ د مصر په کتبخانه کې اوس هم شته. او مسلمانانو په 1887 عیسوي کال کې سینٹ پیرس برګ نومي ښار کې لومبی قرآن شریف چاپ کړو. بیا دغه نسخه قازان کې پرته وه. په 1828 کې ایران شهر تهران کې په کاڼي باندې قرآن شریف لیکلی شو. ټول قرآن د کاڼي په تختو لیکلی. دې پورې د قرآن خبره شوله. اوس د قرآن پاک ترجمه او تفسیر دې ته څه ضرورت پیښ شو؟ نو قرآن پاک الله په عربي زبان کې را لېږلی دی. د عربو ښار کې عربي پیغمبر باندې عربي قرآن نازل شو. هغوی دپاره اسانه وه، خو د دنیا د نورو ژبو دپاره چې عربۍ باندې نه پوهېدل، د هغوی دپاره د عربۍ نه غیر د هغوی په خپله ژبه کې ترجمه او تفسیر پکار و، چې هغوی هم پوه شي چې دا د الله کلام دی، الله بنده ته څه وایي. نو د تفسیر ضرورت پیښ شو. د تفسیر خپله معنا کلاوول د لفظي معنا ده، او د شریعت په ژبه کې علم تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن پاک معنی پکې بیانېږي، او د قرآن پاک د احکام و حکمتونه پکې واضحه کېږي. تفسیر هغه علم ته وایي چې د قرآن مطلب پکې واضحه شي. نو د قرآن مطلب واضحه کولو دپاره الله محمد رسول الله را لېږلی دی صلی الله علیه وسلم. اللہ فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ من نازل کری دیتا تا قرآن، ذکر مانا قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ چت بیانو کے خلقو تا ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ چ سجوی تا نازل شوی دی. دا قرآن مطلب ورطا بیان کے رنبنی مفسر پیغمبر علیہ السلام. تفسیر چا کړی دی؟ اول امت ته پیغمبر علیہ السلام تفسیر کړی دی. او د پیغمبر علیہ السلام ډیوټي دا ده، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم. په تحقیق سره الله احسان کړی په مؤمنانو باندې
اذ بعث فیہم رسولا منہم کم وقت چی دا دوی دا جنس پا دوی کے پیغمبر راولے گا ڈیوٹی بیسی یتلو علیہم آیاتی دا پیغمبر علیہ السلام بلولی پا دوی بانے آیاتنا دا اللہ بڑو منے ڈیوٹی تلاوت قرآن دا پیغمبر ڈومبے ڈیوٹی یتلو علیہم آیاتی لولی با پدوی بانے تلاوت کئی با پدوی بانے آیاتنا دا اللہ اور دویم ڈیوٹی وَيُزَكِّيهِمْ دیل با تزکیہ کئی صفائی با ورلکی دا اخلاق و دا عادات و تزکیہ با ورلکی ظاہری و باطنی صفائی با ورتخی دویم ڈیوٹی اور دریم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ او تعلیم باور کئی دویتا دا کتاب اللہ والحکمت و دا خیارتیا دا خبرو نو قرآن سر خدای استاذ رو لے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام تا صرف دا قرآن الفاظ نہ بلکہ پورا تفسیر پیغمبر علیہ السلام بیان کرے دے دغا وجہ دا چا صحابہ کرام با یو صورت چی یادو کلو نبا پی لگے دل پا یو صورت یادولو احکام بے وسر یادول تفسیر بے یادو وسر صحابہ کرامو تا پا یو آیات کے سمشکل با پیخ شو اشکال براغی پیغمبر علیہ السلام با موجودو دی با ورلل دا آیات تپوس بے اوکو فوراً با پیغمبر علیہ السلام بیانو کو نو صحابو تا آسانوا تفسیر دا قرآن فوراً دا پیغمبر علیہ السلام نے بیز دکو تسلی بخش جواب چے پیغمبر علیہ السلام بورک بس دا تفسیرو خدا پیغمبر علیہ السلام نے رستو دا دے خبر ضرورت پیخ شو چے تفسیر قرآن دا یو مستقل علم پا شکل کی محفوظ کلیشی چے امت دا پار دا قرآن الفاظ و سرا صحیح معنام و سر محفوظ شی اور دا گمراہانو دا تحریف گنجائش باقی پاتی نشی نو امت دے کہ ہم دیر لوے کار کرے رہی دا قرآن پاک تفسیر پا قرآن باندے دا اول نمبر تفسیر دی پا قرآن کے یو آیات راشی او پورا مطلب باندے منگ نہ پوئی گو نو پا قرآن کے دقا سے آیات با بلزے کے اگورو نو اغا آیات با دا دیق آیات پورا وضاحت اکی مثال پا طور باندے سورت فاتحہ کے منگوائی صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ منگتا نیغلار او خیپا نیغلار امروان ساتا نیغلار کمرا صراط الذین انعمت علیہم دا اغی خلق لار چتا پا اغوی بان انعام کرے اس اغا انعام والا خلق سوک دی اس پا دے منگ سپوئی گو چا اللہ انعام پچا کرے نو اس بل آیات اللہ پاک دا دے بیان پاگے کی کرے پا سورت نساء کے فرمائی من یطع اللہ والرسول اگا چاچ تابداری اکڑلا دا اللہ دا اللہ رسول اللہ دا اللہ دا رسول تابداری اکڑلا دا خلق بکم زیوی فاولائک الذین انعم اللہ علیہم پس دغا خلق چری اللہ انعام کردے پدوی باندے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دا انعام چی پکڑا غسوک دی من النبیین دا پیغمبران علیہم السلام دی والصدیقین دا صدیقین رشتینی خلق دی چی دا پیغمبرانو پا امت کی دا طولنا اچت مرتبے والا دی کمالات باطنیم پا کی پورا دی او پا عرف کی دیتا اولیاء کرام وی والشہدائی او دغا انعام والا خلق شہیدان دی کہ دا اللہ دا دین پا محبت کے دا خپل سر قربانی ورکڑی دا والصالحین او دا عام نیکان خلق دی کہ دا شریعت تابدار فرائض و واجبات و باندے عمل کی مستحبات انت نفوت کی گی دیتا پا عرف کے دیندار خلق وی
وحسن اولئک رفیقا دقق کل مرگری دی پا صورت فاتحہ کے بندوئی اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ منگتا نیغلا رخی پدے نیغلا رمروان ساتا صراط الذین انعمت علیہم لار دا اغی خلکو چتا پاگوی باند انعام کردے چاگا پیغمبران دی اغا صدیقین و شہداء و صالحین دی دا انعام والا خلق دا فاتحی بیان سورت نساء کے قرآن خپل تفسیر پخپلو کو القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعد دا بعد تفسیر کی دویم نمبر تفسیر دا قرآن اگا حدیث مبارک دی حدیث تتوی دا پیغمبر علیہ السلام قول او فعل حدیث دی دا قرآن سر اللہ استاد را لے گلے پیغمبر علیہ السلام لتبین للناس کہ پیغمبر علیہ السلام خلق تا بیانو کی دا قرآن استاذ پیغمبر علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام پخپل قول و عمل باندے دا قرآن کل تفسیر امت تلوان کرے دے دا پیغمبر علیہ السلام پورا زندگی دا قرآن عملی تفسیر نو قرآن خپل تفسیر پخپل کئی اور دویم تفسیری دا پیغمبر علیہ السلام قول و عمل کئی اور دریم و پسی اقوال صحابہ صحابہ کرام دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن تعلیم براہ راست حاصل کرے زکا دا صحابہ کرام دا قرآن دا نازلے دو پا وقت موجودو نو دا قرآن دا نازلے دو ماحول او پس منظر پخپل استرگی لیدے لیدے نو دا قرآن پاک پا تفسیر کے دا دے حضرات قول قابل اعتماد دے دا رست خلق قول دا صحابی پا مخ کی اسم نرے لیکن رست خلق تا ماحول و پس منظر نرے معلوم اور صحابی تا خود آیات دا نازلے دو ماحول و پس منظر معلوم دے اور سلورم نمبر دا صحابہ نا رست دا تابعین قول بیا دا سند دے او پا پنزم نمبر کی دا عربی لغت نا خبردارے پا یوجب چی پورا عبور حاصل کی نبیا با پوئے گی پی نہ چکم دے کہ خبر دا پیغمبر علیہ السلام صحابی و تابعین نقل نوی نبیا دا لغت کتاب کے اگورا اور سوچ فکر بکے قرآن کے سوچ فکر کوا اور دا سنا کہ دا اردو اور دا پختو یا دا فارسی ترجمے والا قرآن شریف راوالے اور یا چتا کیسٹ وورے اور آگے نا پس بیا خلق کو تشورو کی رازا زبر پا قرآن خپوئے کما اور آشا زبر تا بیان کوما اور اردو پختو با گورے فارسی با گورے اور یا بچا تا کیسٹ دا استاز وورے آگا با لگ پا ذہن کے کینے اور بیا با بیان شورو کی اور خپل علم با سرنی نو دا سے کس نا ترجمہ مکوا دا سے کس زان تس ډیر لوی شي وي او لوی لوی عالمانو باندې خدرون درون اعتراضونه کوي دې پس پیږي دا خطرناک خبره ده چې علمونه در سره نه وي نحو صرف دی نی ویلې بلاغت ادب دی نی ویلې علم حدیث علم فقه اصول فقه تفسیر عقائد کلام دا جوور علمونه دین خبر نه اور دا قرآن تفسیر شروع کی دیکھے ڈیرے مسئلے راشی چی بیاو پکے بن بے دا فقہ مسئلے پکے راشی بیا خواہ دے کہ دا فقہ تفصیل پکار دی قرآن کے خخروی اقیم الصلاة منز قائم کا نبیا پکے نور چل قرآن خولے رے اگر تفصیلات خو بیا پا فقہ کے بگورے فتیمموا صعیدا طیبا نو دا تیمم چل خو بیا قرآن نہ لے کھولے
حدیث به ګورې او فقه به ګورې، نو چې تا ورسره نور علمونه نه کړي نو صرف لفظي معنا به وکړي. او د اردو پښتو لفظي معنا داسې کندې ته به پرېوځي چې بیا به دا راپورته کېدو هم نه. یو ځل یو نوجوان راغی، هغه ماته چې بیګا مې کتاب کتلی، ټوله ورځ او شپه په دماغ میں بوجھ دی. کتاب کې لیکلی دی چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بکریاں چراتے تھے. وی دا کم ظالمو چې د په پیغمبر علیہ السلام دروغ ویل چې نبوت نه مخکې چیلې پټولې چراتے تھے. اردو د زور زیر پې نشته دی، ته کتلی نه دی، سوچ یې نه دی کړی، او د چراتے او د چراتے فرق یې نه دی کړی. ما ورته دا چراتے تھے روخانه شو تندې، خدای را سره خو وی ما خو چې دی ظالم خو په پیغمبر علیہ السلام دروغ ویلی دي. چراتے تھے سرولی دي، پیغمبرانو ټولې ګډې چیلې سرولی دي. نو دې د اردو د چراتے او د چراتے فرق نشي کولی. نو عربي خو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، دې کې چې فرق راشي نو څه به کوې؟ نو دې دپاره د علم ضرورت دی. نو بعضې دوستان وی نه، وی دې له د هېڅ ضرورت نشته، خو بس وایه خلکو ته د دې خبرې مطلب دا دی چې دا خالی ذهن خلک منږ ته کینی، منږ وله په دې دماغ کې کم ګند ور اچو، دی به د ځانه خبر هم نی. او بس وی د قرآن دپاره د علمونو ضرورت نشته دی. او په خپله آیات مخکې کوي لقد یسرنا القرآن للذکر. خدای وی چې من قرآن اسان کړی دی، نحو صرف وغیره هېڅ هم ضرورت نشته دی. دا خلک به دې کندې ته وغورځوي. ډاکټري یوازې په انګریزۍ زده کولو نه زده کېږي چې یو سړي له ډېره ښه انګریزي ورځي او د ډاکټرۍ دا کتابونه په انګریزۍ کې لیکلي دي او بس راوالي ویې ګوري وایي زه هم ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ یا په اردو کې کتابونه راغلي د ډاکټرۍ او یو سړی راشي بس هغه کتابونه ګوري او غټ بورډ ولګوي زه هم غټ ډاکټر یم. څوک به ته علاج وکړي؟ نو مستند ډاکټر سره چې ټریننګ یې نه کړی دې سړي نه څوک علاج نه کوي. دا درزیتوب خو آسان ښکاري که نه، چې په قینچه کپړه کټ کړو ماشین ته مخکې کړو، ماشوم هم لاس تاووي او بس بخۍ والي کېږي. نو دا به چې ته په کاپۍ کتاب باندې وشي چې کتابونه راوالي او په هغې کې په پنسل او په پن باندې تکیر خوالي چې کټنګ داسې وکړو داسې وکړو، چې لاس دې د استاذ په مخ کې عادت شوي نی، نو ته به درزي جوړ شي. څونه وخت در باندې تش کاجونه کوي، وروسته درته چل ښیي. نو درزیتوب بغیر د استاذه نه کېږي، ډاکټري او انجینیري بغیر د استاذه نه کېږي. نو دا قرآن داسې د آسان شو چې بس بغیر د استاد اردو پښتو ګور او بس زده یې کړه. نو دې دپاره د مستند عالم نه، د صحیح عقیدې والا عالم نه ترجمه کوه. او چې دا نور علمونه یې نه ویلې نو دی به خطا کېږي، نو تا به هم خطا کوي. او که ته چې د قرآن په درس کې تپوس وکړې چې دا فلانې مسله پکې څنګه د دې قرآن کې دلته راغلله، نو بیا په دغه ځای کې به تې ګاډې خطایي. دا تپوس مه کوه. نو دې سره د دې نورو علمونو ضرورت دی چې په قرآن کې کم ځای کې د فقه مسله راشي، نو قرآن کې به یو ټکي خو د فقه هغه تفصیل به هلته کول غواړي چې شاګرد په دې پوه شي چې د خدای پاک د دې کلام زمانه څه مطالبه ده. نو بزرګانو په دې کې ډېر لوی محنت کړی دی او ډېر ښکلي ښکلي تفسیرونه په هره زمانه کې لیکلي شوي دي. خدای پاک دې موږ او تاسو ته قرآن آسان کړي او د عمل کولو توفیق دې الله ټولو ته نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.